إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما دا عقیدی رونو او ملګرو د دې کلیو د خواوشا علاقو اوسېدونکو او طلباو ملګرو تاسو ته د نننۍ ورځې د خوشحالۍ او د اوچتوالي هغه مقام او مرتبه معلومه ده چې زما مشر ورور مفتی مجتبی عامر صاحب الله دې د هغوی په ژوند کې او نور ملګري چې کوم دي برکت واچوي او الله دې تر مرګه پورې زمونږ د استادانو نه او زمونږ د ملګرو نه د قرآن او د سنت خدمت واخلي. الحمدلله سړی خوشحالیږي چې داسې محفلونه ویني او داسې ځایونو ته راځي نو د سړي روح په دې باندې خوشحالیږي. او دوستانو کم آیاتی کریمه چې ما ولوستو په دې کې الله د علم مرتبه ذکر کوي. نو چې د علم مرتبه معلومه شله نو طالب العلم ته به هم پته ولګي چې بھائی زه کوم څیز پسې راوتی ما نو هغه معمولي څیز نه دی ګورئ. عوام ورونو ته به هم پته ولګي چې موږ د دې طلبای کرامو خدمت کوو او د دې طلباو سره مینه او محبت کوو او د دې د استادانو سره مینه او محبت کوو. نو د هغې وجه هم دا ده چې کوم څیز کې دی لګیا دي دا ډېر اوچت څیز دی چې هغه علم دی د الله د دین پوهه ده او الله رب العزت زورنه ورکي او رټنه ورکي هغه چاته چې هغه د خپل خاندانونو نه او د خپل علاقو نه داسې الکان نه دي ایستلي داسې ځوانان او کسان نه دي ایستلي چې هغه علم حاصل کړي او راشي دوباره دوی ته بیان وکړي. لولا چې کله په مضارع داخل شي نو تحریض ورکوي تیزی ورکولي او چې په ماضي داخل شي نو استادان دا خبره ذکر کوي چې هغې کې مقصود تندیم او اختیمانه کول وي. دلته لولا په ماضي داخل شوی دی. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولې نه دي وتلي؟ تندیم ورکوي زورنه ورکوي پکار دی چې وتلی د علم د حاصلولو دپاره د هرې لوی ډلې نه
او سلک کسانم نه یو طائفه کم از کم پکار ده. د غټو ډلو نه طائفه څه کسان پکار دي چې هغوی لړ شي او علم حاصل کړي. نو علم د دې مرتبه الله په دې آیات کې ذکر کړې ده چې زوره نه ورکوي هغه چا ته چې هغوی د علم په طلب کې نه خپله کوشش کوي او نه خپل اولاد او بچي دې ته راوباسي. نو کم کسان چې هغه د علم والو خدمت کوي نو دا هم اوچت خلق دی، دا بهترین خلق دی. او دې آیات کریمه کې چې استادان کمی نکتې ذکر کوي یو څو د هغې نه دا دي چې فلولا نفره دې کې طالب ته چل ښیي، ما او تا ته چل ښیي. خرجه نه ویلو نفره وایي ځکه ته طالبي علم لراوته واسې نه چې ته په چکرو باندې یا صرف په خوبونو باندې یا چې دنه په لهو لعب کې خپل وخت تیر کې نفرت پکې د نور سوزونو نه ګورې. صرف علم طرف ته توجه ورکړئ، علم طرف ته خپل توجه راړئ. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وان تعطيه كلك فاعطاؤه البعض على خطر. علم تعالی تر هغه پوری خپل حصہ نه درکې تر څو پورې چې تا ټول ځان له علم تنی وقف کړي، توجه دې طرف تنی راړولې. او چې توجه دې راواړولا بیا هم خبره غوړې مشکله ده. یره د الله نه پکار ده، د الله نه بغواړي هغې سره بکار کېږي. نو دې باره کې لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين او ليتفقهوا کې استادان وایي باب التفاعل د دې یو خاصه تکلف دی. تکلف د دې خاصه ده، ته به محنت کوي، کوشش به کوي، دا نه چې بس خدای علم نافع نصیب کړي راته. دا علم نافع الله قادر دی په دې باندې، قانوني په دې باندې جاهلین دې محنت به کوي، محنت ورسره شرط دی. لیتفقهوا فی الدین ځان پوه کول په دین باندې دا به کوي. لهو لعب کې دې کې به وخت نه تېروي. او چې کله بیا ته علم دیو کو نو بیا به څه کوي؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. چې دغه طائفه لړ شي او راشي نو چې ویری خپل قوم اذا رجعوا الیهم چې دوی ته واپس راشي. کله چې لړ شي نو خپل ځای کې به د الله د دین مسله کوي، دا قرآن به بیانوي عوام ورونو ته، هغوی ته به د الله د دین خبره کوي. ګورئ دې آیات کې دې ته اشاره ده چې ستا مقام داسې اوچت دی، داسې اوچت کار دی واغسته چې السلام والا کار دی. انما انت منذر ولكل قوم هاد. الله وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تم منذری یرا ورکون کې او د هر قوم د پاره دغه سي هادي او یرا ورکون کې. اشاره دې خبرې ته چې تا کله علم وکړو یا ای عوام ورونو تاسو چې د علم والو قدر وکړو، دا د هغه چا قدر دی وکړلو چې هغه ته الله هغه مرتبه هغه کار د نبوت والا چې هغه انذار دی خلک یې راول دي هغه ورته ورکوي. دغه دوی ته دغه تغمه چې دنه حاصل ده د دغه خلکو خدمت دی وکړو. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. او اذا رجعوا کې استادان دا هم وایي چې په طالبۍ کې تقریر طرف ته ډېره توجه نه ده پکار، پریکټس پکار دی. پریکټس کوه ځان له یادول کوه، انجمنې کوه، خدا نه چې بس په طالبۍ کې مقرر شي بیا دنه سبق پاتې شي که نه. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم چې راواپس شي نو بیا کار شروع کا، خو خیر دی چل یاد که خدای ولا به توجه نه ورکوي. او د عوامو بیا داسې نه دي پکار چې پرون جولاوي او نن نچې پټی، پرون ماشوم وي داسې دې کول داسې دې کول، نه. لعلهم یحذرون پکار دی چې هغوی هم منع شي، ځان بچ کړي د هغه نارواو نه چې کوم دغه طالب او دغه عالم زده کړي دي او راغلی اوس هغه ورته کوي. زما وروڼو که موږ او تاسو درس قرآن لرازو او که موږ او تاسو د طالبۍ اول نوالي تر اخره پورې دغه سختي او دارنګي اوس خو سختي او تکلیفونه نشته دی، پخوا سختي او تکلیفونه وو، اوس خو مزي دي. خو بهرحال د دین هر یو کار چې کېږي په دې کې اصل چې دی نه هغه اهم شی هغه اخلاص دی. ګورئ دا دی الله رب العزت ما تم نصیب کړي او تاسو ټولو ته زموږ ملګرو زموږ استادانو ټولو ته الله نصیب کړي. الله دې موږ داسې عمل زموږ نه صادروي چې هغې کې اخلاص نه وي، د الله یره پکې نه وي او د الله رضا پکې نه وي. ما چې کوم حدیث ټوکړه وویله د دې مطلب همدا دی، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې په عمل کې پاتې راغی نسب یې نشي مخکې کولی.
نسب د ابو لهب اوچت نسب دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان والا نسب دی، نسب د نورو کفارو اوچت نسب دی، لیکن چې په عمل کې پاتې نو په دې نسب باندې اخلاص نشولو. نو عملهم چې په عمل کې پاتې رالی، نو عمل کې پاتې کېدل په دې مرضی چې اخلاص پکې نه وي، د الله د رضا لپاره نه وي، دا هم عمل کې پاتې والی دی. دیو جنا شاکر شیخ القرآن رحمه الله هغه فرمایل با چې من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. دلته الله من فعل الحسنة نه دی ویلي، من جاء بالحسنة وی. دی الفاظ ته دا سوچو کې ډېر عجیب الفاظ ویلو. الفاظ داسې ویلو چې نیکی کول کمال نه دی. څه کمال نه دی؟ نیکی کول کمال نه دی، نیکی د الله دربار ته اورل کمال دی. نیکی کول کمال نه دی، نیکی روغه او سالمه د الله دربار ته اورل کمال دی. نیکی دی وکړله او حرام مال دی په خېټه کې پراته دي، خبره ختمه ده. نیکی دی وکړله لیکن ستا مقصود په هغې سره ریا ده، اخلاص نشته دی، نیکی لړه برباده شلله. نه، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، چې نیکی دی زما دربار ته را او رسوله لاره کې دی برباده نه کړله، نو فله عشر امثالها، د یو نیکۍ په بدله کې برته لس میلاو شي، او که نیکي دی کړې خو برباده دی کړه نو کار دیاو نشه ګوره. دیو جنا مفتی شفیع رحمه الله دی آیت باندې وایي من یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا. خلاصه کې یو ټک کړی، دا ټک نه دا خبر معلومیږي. وی چا چې نیک عمل وکړو معمولی د ذرې په مقدار باندې، نو دا به د الله په دربار کې وویني، یعنی د دې بدله به ورته میلاو شي، خو په شرط د دې باندې چې دا نیکي برباده کړي نه. دا ټکي ورسره لګول دی، په شرط د دې باندې چې دا نیکي سینې کړي برباده کړي نه. نیکي دې وکړله خو تا برباده کړله په ریاکارۍ سره، اخلاص نو خبره ختمه ده. او من یعمل مثقال ذرة شرا یرا، چا چې په مقدار د یو ذرې باندې ناکار عمل وکړو د دې سزا به د الله په دربار کې بیا مومي، خو په شرط د دې باندې چې دک ناکار عمل دای په توبې باندې، په توبې استلو باندې په الله تعالی باندې معاف نه کړلو. شاکر شیخ بدویمه جمله داسې ویل چې نیکی کول چې دی، اوله جمله خدا چې نیکی کول کمال نه دی، نیکی د الله دربار ته وړل کمال دی. او بیا به وي ګناه کول نقصان نه دی. صوفیاو خبرې دي، ګناه کول نقصان نه دی سوا د انبیاء علیهم السلام او سوا د ملائکو نه. دا ټکي ورسره لګاو دی. انبیاء علیهم السلام کی گناہ کول نقصان دی، ځکه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. الله وی هیڅ یو پیغمبر مان نه لېږلی مگر د دې لپاره چې د هغه مننه وکړی شي، د هغه تابعداري وکړی شي باذن الله، د الله په حکم باندې. نو که چېرې ګناه د پیغمبر نه وشي، خدا نه خواسته وشي که نه، نو په ګناه کې هم تابعداري به لازمي. نو چې ګناه کې تابعداري لازم شوله، خبره بیا روانه شوله. انبیاء علیهم السلام او دارنګې فرشتو کې هغې کې ګناه کول نقصان دی. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. لا یعصون الله ما امرهم، فرشتي چې د نافرماني نه کوي دا وسو چې الله ورته د هغې حکم کړی دی، بلکې ویفعلون ما یؤمرون، د څه چې دوی ته حکم کولی کېږي بس اکا کوي. نو په فرشتو کې او په انبیاء علیهم السلام کې ګناه کول نقصان دی، لیکن دین علاوه نور انسانان چې کوم دي په دې کې ګناه کول نقصان نه دی، بلکې ګناه د الله دربار ته وړل نقصان دی. ګناه دې وکړلو خو الله یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. زما پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې یا عبادي بندګانو می الذین اسرفوا علی انفسهم، چې په خپلو ځانونو باندې زیاتې کړي دي، ګناهونه کړي دي. لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه امید نشئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه تا ته معاف کوي. باز ہر چکر دی باز گر کافرستی بت پرستی باز ادھر گئی مادر گئی نہ امید نیس. یو سالی کوئی اللہ رب العزت دا اعلان کئی چې زما دا دربار دا د نا امیدای دربار نه دی، دا د نا امیدای دربار نه دی. که کافری که بت پرستی بیدینا ارسمره چی خراش بیا صدبار اگر توبه شکستی باز سلزله چې توبه ما تکړه راشه بیا را تو جاړه بیا تاسو چې سوال نه قبلونه. دا الله په صفاتو کې تواب راځي. تواب شاکر شیخ القرآن رحمه الله د دې معنا به کوله. تواب
بیا بیا پخلا کیدونکي مبالغي صيغه ده کنه تواب بیا بیا پخلا کیدونکي بیا بیا رضا کیدونکي پلار چې دی یو ځل خفه کو رضا بشي درنه چې دوه ځله دی خفه کو رضا بشي او چې دریم ځل دی کو یا څلورم نو بیا ولا جرګي را والا ویني منم وي ته ما لړ شین کو ډیر لا پوښ کو دغه خبره زنه منم او سل ځله ګناه دی وکړلو او توبه دی واسلا بیا دی ګناه وکړلو بیا توبه واسلا چې بیا دی ګناه وکړو بیا الله توجاله لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ټول ګناهونه الله معاف کوي نو ګناه د الله دربار ته اورل نقصان دی ګناه دی وکړو په الله باندې معاف کا توبه واسا د دین والو خدمتو کا قرآن تکینا ان الحسنات نیکای دا چې دینو ګناونه تا ګناونه به دې سره ختميږي علماء سره کینا طلباء سره کینا د قرآن خادم شه او د قرآن والو خادم شه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اهل القرآن ورفاء اهل الجنه د قرآن والا دا به د جنت اوچت خلکی دا به د جنت بهترین خلکی نو هغه زنانه خوش قسمت دي هغه نارینه او الکان ځوانان خوش قسمت دي هغه محلي والا خوش قسمت دي چې هغه قرآن لږه ورکه قرآن ته کینه قرآن سره لگاو ساتي تاسو خپل سوچو کوي د قرآن کڅوړه چې دا د قرآن کڅوړه په دې یو سړی سپلای سپاږي یو کپڑا د کنه د دکاندار نه راړي نیم غس دې نه هغه د بچی د پاره ټوکې او دا کپڑے دي جوړ کړي نیم غز نه د قرآن کڅوړه جوړ کی لیکن د زنانو دی احترام ته وګوري قدر ته وګوري چې کله د معصوم هغه پرتګي یا د معصوم قسم دا کوي هغه دا سي په لیټرین کې او پټټای کې هي کینځي او که د قرآن کڅوړه شنه په خانه کې وینځي او بچ دین هغه ولا محفوظي کې بیا هغه یو اوچ طرف ته یو صفه او پاک ځای کې واچي چې دا پاک ځای کې اوچ شي هغه نالای کې نه ورځي دا ولي د قرآن سره لګیدلی دا سره لګیدلی دا لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترقا نبی علیہ السلام فرمائی چې لو جعل القرآن في إهاب او قرآن کریم چې په سرمن کې خودلی شي او بیا په اور کې وغورځلی شي نو محترقا او بنسوځي نو ستاده بدنم سرمن ده کنه الله دې زمونږ د استاسو او د ټولو مسلمانانو د سرمنې هغه سرمنې کې چې دې کې مونږ قرآن لځای ورکو او قرآن زړه تکینو او بیا هغه ته چې دنه څه دی الله رب العزت مونږ ته د جهنم نه چې دغه بچ کی او الله به مونږ د جهنم نه چې دغه وساتي ورته اخلاص خبره مې کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا فرمایل دي چې لو انفق احدکم مثل احد کستاسو کې یو انسان د احد د غرم را انفاق وکي او خرج د الله په دین باندې وکي خدا د صحابه د یو اوږي بلکې د یو اوږي هم نه نیم اوږي هغه ته نشي رسیدي ولی اخلاص زیاتو پایږي صحابه کرامو کې اخلاص زیاتو هغه کې د الله د دین طلب زیاتو او حدیث پاک کې راځي چې یو سړی خپل جون باندې دا خو مونږ اورو کنه خپل جون باندې دی ₹1 ولګولا فصلم له ثواب ملاويږي او د دینم سیوا کیږي او پس د مرګ نه به څه پته لګي ځکه چې ورکه په اخلاص سره به ورکی دا الله د دین په طرف باندې به ورکی نو چې اخلاص سره د عملو کو معمولی غو عمل دی لیکن د الله په دربار کې چې دنا قبول او د الله په دربار کې چې دنا اوچت او چې اخلاص سره کلوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج ناغي تشریف راوړو نو بلال رضی الله تعالی عنہ کو درنګ نه تور درنګ نه تور حبشي بلال رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتسوي ای بلالا استاد خو کشاره استاد پانو کشاره ما مخ ځان نه چې په جنت کې اوریدلو تاسو عمل دی بلال رضی الله تعالی عنہ وای چې کله او داس می کړه دی نو 2 رکعات تحیت المسجد دا تحیت الوضو دا او د شکرانه چې کوم د معنی د پرې خو دی نو دا ما ته معمولی عمل کاری کنه معمولی عمل خو نه دی د نبی علیہ السلام سنت طریقه ده لیکن هغه چې اخلاص د زړه هغه درد د زړه هغه طرف الله داغي هغه اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دی مخکې وته خو د خپل ځان نه مخکې استاد خو کشاره چې دغه ما وریدو الله دې زما استاد تاسو د ټولو مسلمانانو او زمونږ د ملګرو زمونږ د استادانو په عمرونو کې برکت واچي او الله دې چې دین اخلاص سره زمونږ استادانو نه اعمال ادا کوي او الله دې صحیح دین د خدمت کولو موږ تاسو له توفیق راکړي واخر دعوانا فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله
واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو خادما ولا تكن رابعا فتهلك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اغض عالما أو متعلما أو خادما أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك، وهو أن يبغض العلم وأهله. اوریدونکو نارینو زنانو مشرانو کشرانو او داقی الحمدللہ ثم الحمدللہ د علماء کرامو بیانات واوریدل شول په مختلفو موضوعاتو باندې او نور به ان شاء الله واوریدي شي او به ویل شي. مونږ لا پکار دادی چې دا په ځان باندې بوج نه ګڼو او خو په ویښ زړه باندې او په توجه سره خبره واورو. یقیني چې د خوب ټیم دی او هر سړی دا غواړي چې یاره ډډه مې ولګولې او پکې مې ځان ته ولګولې شملې مې وسکلې او بس پرېوتې. خو بغیر د محنت او د کوشش نه کېږي. سورۃ البلد کی اللہ رب العزت ما و تاسو تم دا وئی کنا لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ وی انسان ما د محنت او د کوشش د خوارای د پاره پیدا کړی دی. نو بل سورۃ کې وای انک کادحن، محنت خو کوي خو کوشش خو کوي خو داسې کوشش وکړه الی ربک چې رب څخه دې پکار راشي. سار چر سړی پاسی ک ناریناو ک زنانا وړي کې او کلوي نو په یو محنت کې لګیا دی یو کوشش کې لګیا دی. معصومان اکوب کو کوي یا د خاور نه ټټونګي جوړي لګیا دي او ک نوجوانان دي او ک زنانا دي ټول لګیا دي. فالله وی انک کادحن الی ربک فملاقی مخل برازی ما سره ملاویږي او د خپل محنت او د خپل عمل سره به ملاویږي. نو که خوب راتو نو کروڑ بدلوي طریقه بدلوي نه برازي. نن ما ته تربیتی خبرې کیږي زه دا خبرې اورم لکه ان شاء الله بیا فائدې او قرآن کریم فائدم آغا چاہتا ورکی چی آغا توجہ سره ناستی. که توجہ نئی او دزل درد نئی او کل یو طرف تتاویگی کل بل طرف تتاویگی چی خدای کل ببس کئی نو ٹکی بونڑی گوری. اللہ فرمائی سورتی قاف کی ان فی ذالک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. یقینی خبر ده پدی کی شک نشته چې دی قرآن کریم کی لذکرى نصیحت شته دی خود چا د پاره لمن کان له قلب دا چا د پاره چې دا عقل وی. یعنی مطلب دا دی چې خپل داغه د پاره مرتبه د اجتهاد د په خپل مسله معلومول شي او که خپل نشي معلومول نو مقلد دي شي او القسم وقت دي کی دی بلتا خودی تش وقت کی دوخ کی دو باندې کار نه کیږي او هو شهید ځل نه متوجي ناشتي نو الله تعالی چې دغه فائدہ درکې. یو څو خبرې مې زین ترازی او قوم چې د نوجوانانو مونږ له څه پکار دي
او قرآن کریم مونږ ته په دې کې سره نمایي کې صلاح راته خي. نو صرف ما او تا نوجوانان نه یو غره، دا عام تم خبره ده. ځکه تربیتی اجتماع ده، نو که د سکول او د کالج نوجوان دي او ورور دې دا خبره اوري، نو هغه دې دا قرآن واوري چې موږ او تاسو ته قرآن کریم څه ذمہواری راکړي. او زمونږ نه مخکې چې کم فتاګان تیر شوي دي، ځوانان تیر شوي دي، نو هغوی څه کړي دي؟ دغه زمونږ ذمہواری دي. ځوانان تیر شوي دي اصحاب کاف، قرآن ورته ځوانان وایي، نوجوانان ورته وایي. اللہ فرمائی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اصحاب کاف دا نوجوانانو دا ځوانانو د دې کار سو د دې عقیده سوانو عقیده خدا و چې آمنو بربهم، دې د خپل رب مننه کړي وا، په خپل رب باندې یقین برابر کړو، د بل چا عبادت نه کوو. دا کار د نوجوان دی. او الله وی زدناهم هدن، مونږ ولدک مضبوط والی او دا توفیق نور سوا کو، حتی کې دی ته ورسېدل چې د بادشاہ مخې ته ولاړ دي، او دی ته ورسېدل چې هغوی بالکل مسلې بیانولو کې څه معمولي کمې چې د ناغه نه کوي، او ځان له هر یو طرف ته کېږي. څو کسان دي طرف ته کېږي او بیا یو بل سره مشوره کوي چې بھائی دا څنګه چلو شو، ته ولې جدا ځان له خفای، ستا زړه کې څه درد دی؟ ناغه ورته خپل درد بیانوي لکه، او چې هغه درد بیان کی نو بیا یې ځای ګورې بغیر د غار نه بل څه نشته دی. ښه که ستا دا جومات به او ما ته به امامتي، او دا غټ خلک به او دا مالداران به راته ښکته پورته کېږي، او ما ته به دا به ګورې تمه نه کوې، د غار تمه به کوې، د غار بدل الله درکوي. بس دکې باندې چې دونه هغه اکتفا کوه او دغې باندې چې دونه خپله ګزاره کوه. نو د هغې هم ځای بیا ګورې غارو، ځای بل څه نه و. سورت کهف کې الله د هغې ما او تاسو ته چې دونه هغه بیان کړي. نو چې کله راجمع شته یو بل سره خبره وکړله، نو یو بل ته څه وایي؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. ټول په دې خبره باندې ودرېدل او ټولو دا خبره وکړه یو بل سره چې ربنا رب السماوات والارض، موږ له خوراک راکوونکي، موږ له مم راکوونکي، موږ له پالونکي هغه څوک دی چې هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. د نوجوان کار دا دی په روح سره به داغ نږدي، داغ چې ږدي نو په خوب سره باندې بږدي. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، دا زما قوم، دا زمون قوم دی د الله نه علاوه نور آلهه چې دنا ګرځولې دي. نو بیا دام نه چې ګورې زه په ضد باندې ولاړم، نه دلیل دی پیش کی لولا یاتون علیهم بسلطان بین. که دلیل پیش کو نو بس وای مونږ به انکار نه کوو، لکه منلو ته بیا تیاری. نو د دې نه مونږ ته څه معلومه شوله؟ خپل عقیده برابرول او بیا د قوم درد پیدا کول په خپل زړه کې، او بیا ځای به دې صحیح. واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، خپل میس کې یو بل ته وایي چې کله تاسو د دې نه په ډډه شولئ او د هغه چا نه چې دی د الله نه علاوه عبادت کوي، فاو الی الکهف. اوس غار ته ځئ نو بله لار خو ستاسو نشته دی. ګورې غر ځای کې خو راته امامتي نه میلاوي. ګوره غټ جومات کې هغه به غټ پټ کټ هغه به چې دین هغه نیولي وي. لکه فاو الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته ویهیئ لکم مرفقا من امرکم مرفقا. الله به لار راوباسي، الله به چې دنه لار راوباسي طریقه. نو ګوره یو دا عقیده برابرول او په خپل میس کې په کار باندې مشوره کول او د قوم درد پیدا کول، او اگر چې تا ته اوچت ځای نه میلاویږي دا درد لکې نیول. په دغه صورت کې د یو بل فتح بیان شوی دی، د یو بل ځوان د موسی علیه السلام ګرد دی.
اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. ګوره موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره د خپل نوجوان نه روان دي، سره د خپل شاګرد نه روان دي. اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. نو دغه نوجوان سو د خپل مصر د موسی علیہ الصلوۃ والسلام خادمو او داغه چنه او داغه شاګردو. نو ما تعالی هم پکار دي چې د خپل مشرانو شاګردان د خپل مشرانو خادمان شو، داغه چنی شو د فتا کار به دغه لکه چغه د لکم تربیت در کی چې دسی واقعي بیا په طرف باندې چې دغه روانيږي. ور موسی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوان ته خو د خبره وی دغه کیسه ده او بس یا بسم الله راځي چزو خبره برابر ده. او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نوجوان دی، اغم ځوان دی، هغه تم فتاوی لشي دي او سړیا تب ځان ته فتا نه بل بر ته فتا وي، نارینه بم درته وي زنانه بنته وي. قال نسوة في المدينة قال نسوة اویلو زنانو آخذ خبر شروع کړلا او امرأة العزیز تراود فتاها د بادشاہ خزی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. دا فتا وتولی وی هغه مخالفینم دا اقرار کوي چې دا ځوان دی دکی فتوت ته فتوت ستوي بذل الندا وترک الشکوا. خپل کوشش کوا، مهنت کوا، ګیلمه کوا پریادونه مکوا چې زما چا تاسو نه کو او ما سره څوک ملګرتیا لکنه کوي. مې خورد خان خو مې بردبار اوخ چې دین خپل خوري ازغي تکلیف برداشت کوي او پیټ د ارچا نه غټ چې دنا غوړي تکلیف برداشت کوو پیټ وړه بس په مخه باندې چې دنا غروانیه. نو ګوره د یوسف علیہ السلام ولې فتا دی سورۃ یوسف د اول نه را شروع کا. نو تا ته به د فتوت او د ځوانۍ پته ولګي چې د څنګه ځوانو. نو ځوان خدا سیو چې وړي کې معصوم دی، وړي کې معصوم خپل روح چې دنا یو سره حسد را لې تاسو سره خپل ملګری ور حسد کوي دا یاد ساته. او تاسو سره به چې دنه سده ته چې خپل خپلوان وای کنه کلیوال دي او خپل هغه سره حسد کوي خو ته کار مخ کې بوزي ګورل ټیک شو لکه ته په دې باندې ودرېږي. نو او یقیني چې هغه خپل روح به یوسف علی السلام سره څومره زیاتی کړي، څومره وهلې وي، څومره ټکولې وي، لیکن هغه یوسف علی السلام ګیله نه کړي، هغه شکوه نه کړي. ته هم ګیله او شکوه نه کوي. مسله می بیان کا خلک نه خلاف شو، ما سره حسد شروع شو، ما سره داسي یوسف علی السلام ته نه ګوري غزوانو کنه. او تر دې پوری داسې حیاناک بغرض اے نوجوانا لکه یوسف علیہ السلام چې نوجوانو او حیاناکو چې د بل غلام حسینه زنانه د بادشاہ خزا دعوتم داغي د طرف نه داغي په کور کې خوې انی زه چې دنه د الله رب العزت نه اړېګم او زه چې دنه پناه واړم معاذ الله دک څه به ته جوړېږي لکه. او دغه یوسف علیہ السلام دی چې اخر په دې خبره باندې دینی خبره باندې هغه جیل تم تللی دی. تبم جیل تزیل اجل ته هوتل نه هغه قربانه هغه برداشت کړی وي هغه بل هغه لا خلک چې په دیني پختای ماته دا کدو کړی لوس پاتې دي لکه قربانی هغه برداشت کړی دا. شیخ القرآن رحم الله برداشت کړی دا. زمون شیوخ غلام الله خان شیخ رحمه الله په چاړه چې دغه والی شوی دی هغه لزار ورکړي شي قربانی هغه کړی دي. ما ته تاسو په تیار باندې راغلی په تیار باندې چې دغه ناشتي یوسف علیہ السلام جیل ته تللی دی په دې مسله باندې. نو دغه سي تبم او بیا دام وګوره سبحان الله دام وګوره چې کله مندلی د چې دې ما ته اوس محتاج دی انو مسله ور بیان کړل غوړي اولی مسله بیان کړی دا تا تم چې کله یو دنیادار خپل حاجت راړوان دي کی زید اومندو مسله توحید بیان خپل مسله پکې وکا. او بیا دام وګوره هغه یوسف علیہ السلام هغه غره بادشاہي لته ور کړی دا بادشاہي هغه نه اختیار کړی په زور ور کړی شوی دا. او بیا هغه غستی چې کوم هغه دغه مستحقو تم هغه ډیوټي والا چې کوم دغه مستحق لته. او بیا دام وګوره مدبر سمره دی. او اخیری او خبره لوی پکې دا چې کله د مخالف سرنګون شخکته شو لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم بای زما روري او زما تملګری زما استاد قرآن په دغه بدعات باندې وا دغه شرکیات باندې وا
دی نارو باندې وا چې ته کله دې طرف تراري بس قربان ما ته یو ورونه یو غشي بچی دی یو طرف ته زما استا غشي لکه او دغه فتا چې دی کنه دا ځوان دا ابراهيم عليه السلام مخا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم ان سمعنا فتن من دیو الک ناوریدل دی دیو ځانم اوریدل دی یذکرهم چې دا الہ په بدبانی یادول نورې په سبانی یادول اس باندې نه یادول خدای غوي چې دا څه نشي کولای سمعنا فتن هغه تم ځوان وای ستا کار بم دی چې د بی دینه اړه به ختمای حاکم وخت ته غنه مطالبه کوي کنه نو میروس پر د خپل د خپل پلار قبر دی پوښتنه غوړه کنه د پلار قبر دی پوښتنه غوړه د مور قبر دی پوښتنه غوړه دنیا او د نیکو قبر دی پوښتنه کچا قبر برابرې کا ان سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم بل د بی دینه زیدی تا ته پتر دی ګټي نه خلک چې دنا تبرک حاصلې د شپې او بس لړ شکه درځي نشته او ما ته کوي ته ورځوا ته پوهیږي چې دا دون کاچا ده او دې کې چې دنه څه دی داخله پکې د کار کوي طریقه دې رسیږي واسطه رسیږي او که خبره برابر کې ختم شي لکه یقال له ابراهیم دا ټول آیاتونه چې تو ګوري راجمه کی نو بس خبره ورته پتوږي اصول ورته مخې تکیه خو درشي چې دا زما اصول دي او دا زما چې دنه مشران دي او ګور بل دام دا علماء د تفسیر لیکي چې د انبیاء علیهم السلام خبره چې من الله هغه دا نوجوانانو چې دغه اول منلې ده بوډا هډر کمتر چې منه هډر راخدا کینه بس خدایا ملک الموت حضرت راځه خوښه خوته ولي خدای مولو یو ډول دل ورکا چې دې په مخاوانه خبر اخلاص شي دي نوجوانانو باندې مهنت وکړه کوشش وتاو کا او هغه لپاره سوالو کا خبر وتاو کا الله دې برابر کنه برابر دې بس خبره چې کنه خلاص ده لکه ا دې نور باندې مهنت وکړه کوشش ورته دا غوک برابرې کوي نو چې کله دې برابر شلو بیا بالکل ته کور کې وای کاټو کا یو قربان او چې تا خو دې برابر کړی کنه نو براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين بیا ته تخبل کور کې وسنګ چللی وای کا ته تیاری قرباني کوي بالکل کومه او خپل دا حدیث په توم بیان کې ګورئ چې ستا کار به سي اوس په طالب کیږي طالب چې بیا به عالم کیږي او دې سره سره امیانو ته خپلوم لاته امی محبای مینا کون کې بای او د دې خادم بای پینځم نشي ګوره خو دا پینځم بیان وسره کړ دې ډایرکټ سر دې اخلاص وکړه اپینه ولا تکون خام ولا تکون الخامسه فتهلك هغه سدي ان يبغض العلم واهله چې د علماء او د علم او د علماء تسبق ګوري هغه ته پسپک نظر باندې ګوري نه فدرون نظر باندې وګوري او د نه تهذیب نه بچی نه نه متاثر کیږي اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نہیں تہذیب کی انڈے ہے گندے طاقت وردا پیدا باندې مکه بدی منازی کا تا ته وی ګور زما دمر تعلیم دی زما دمر چې دلم دی دا الله باندې تعلیم او علم قران او سنت دی شیخ ولی الله سی وی زما دی په خدای قسمی کم تحریف چې دین نام نهاد مسلمان لورزی دا يهود لنه ورته دا يهود نصارا لنه ورته اسکول باندې ویل کلی رب زدنی علما او اسکول باندې ویل کلی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او اسکول باندې ویل کلی العلم فریضه علی کل مسلم دا تحریف يهود لنه ورته دا کوم تحریف چې دی ورزي دا علم دا چل چې دا نه ورته دا چل دی ورزي لکه تحریف معنی العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان علم خو هغه چې الله ویلي دي دا الله پیغمبر ویلي دي او صحابه ویلي چې هغه د پوی والا خلکو هغه د علم والا خلکو دا نور خو هنر دی پوښتنه ته پیمانه هنر دی انا له نوم د سکه خو انجینیرینګ ترکانی دا کنه سبل څه شي دی ترکانی د سپک کار کړی انجینیر دوچت کړی دی لکه کولال د تسپخ کار کړ دی غټ کولالان چې د امریکایان دي او دا انګریزان دي ولی وې زمون لوخي اعلی دي کولال سره جسه جوړي لوخي جوړي کنه خو دا خاوري دي اوس پنه دو سټیلو جوړي یا د لرګي جوړي یا د اډو کو جوړي لوی کولالان دا غدي لکه اګل یو دا دوبي دي نه دوبي د تسپخ کار کړ دی لوی دوبيان امریکایان او انګریزان دي ولی وې زمونږه کپڑا اعلی ده نو دوبي جسه جوړي خو صادر جوړي کپڑا جوړي هغه در تسپخ کار کړ دی خپل ارته اوچت کار کړی دا چې دا نور په سي دراواله دا ټول چې د سدي زما واست نظر کې اوسې سپک او خپل په ټول هغه موجود الله دې په دې خبرو باندې ما ته ګډو باندې عمل کولو توفیق راکړي براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين نبی علیہ السلام چې کلا خبره برابر شته قوت او خبره برابر شوی اوس بایکاټ تر دینا شابدی سره چې دینه بس اوس دغه خبره ده چې او لنګ او شملنګ په در کې د سبحان او نکیږي تاسو سره زمون کړي نکیږي بس بایکاټو کا او یقیني ده سیدا تر څو پورې چې د غم خاده جدا کړی نه انقلاب نه راځي
دا ومني ګوره خبره وره غم خادای چې د بدعتیانو سره د مبتدعين او مشرکین سره شریکی زما دي په خدای قسم انقلاب ناراضي چې کله تاسو غم جدا کو خارجي جدا کړلا بیا ستا خلک ستا غم ته ګوري ستا خادای ته ګوري بیا ورو تاسو سره چې د عملګری کیږي لکه مونږ هم چې دنه ورډې سيزونه شروع کړی دي د غمونو روټي سره کمیټه جوړیږي دا ټول بدعت دي دا ناروا دي ورنه ناجیز دي کمیټه ولا جوړی شي الله دور دام دیګونه پاکه کا ملمانو بیا خپل د ټول ناس دي لکه نه بس چې غم را خپل کور نه راوړي چې څه تیار وغه راوړي کنه ملمر هغه بس را ضروري ما سره راځه په مخابن کینی زیدي کنه خپل کور ته ځان راسي دور لري نه چې راتل کم ځان راغلي چې دور لري وته سوال جواب کوي چې نه دي سفرانه جوړ شي مسافر شي دی او تعالی جنازه له سره نه شي دور لري ځان تعزیت له درستورا شي په وخت باندې غوړي سره ول چې تیل نو چې دا دي جدا کړ بیا کار چې دنا کیږي الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض 14 و10 سرور میاشتې له مولت ور کړو ايو علموا انكم غير موجد الله یاد ساتي دا ځکه یقین ولري چې الله غره کمزوري کول نشي وان الله مخزي الكافرين الله کافرانو له رسوا کون کړي او مؤمنانو مسلمانانو له عزت ورکون کړي څوک چې موحد شو مسلمان شو خبره ومنله دی به الله اوچتای دی به الله قدر من کوي او چې وینه منل هغه رسوا کیږي هغه شرمېږي الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله